کوم روایت کې ذکر شو ثلاثه اول کې دا حدیث هم ذکر شوی په ځان دا هغه حدیث چې کوم درې روایت کې ذکر شو قال حدثني غير بن ابي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ابن رسول عمر قال حدثني ابو بكر قال حدثني ابو بكر الذي كلهم جكم ده لا يزيد بن عبد الرحمن ابن قزنية ده لا يزيد بن عبد الرحمن ابن غفيلة ده بعض غفيلة ذكر كره بعض أمنية قال حدثنا أبو هريرة قال قلنا قعودا من الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم چار شافعي کے پیغمبر علیہ السلام ناس معنا ابو بکر و عمر منصر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ دا موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره موږ ناس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او عمر رضی اللہ عنہ دا فی نفر یو جماعت کی فی نفر یو جماعت دخلوا کی او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سره دې کی اشاره دې کې فصاحت او بلاغت د کلام اشاره او دې اشاره کې عربو دا عادت دا فصاحت او بلاغت فصیح کلام دا چې کله یو سره اخبار دی او جماعت نه کوي ډېر جماعت یو دا نه اخبار د ټول نمونه مو نشي راغلی نو ته په لګي هغه چې کوم اشراف دی بعض اشراف دي دا هغه نمونه واخلي دا هغه نمونه دعوا ټول نمونه نشي راغلی د بعض نمونه واخلي بیا صحابه کرام ډیرو او په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دا اشراف خلق موجود وو صدقه جماعت کې نبی اسلام چار کافر ناس وو چار کافر ناس مدینه دا معلومه شو وقام رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام کو تو دین ابورنا دا ابور دا ذاتی تاکید د پاره معنا دار من بیننا نبی صلی الله علیه وسلم زمون د ما بین د کو تو دین ابورنا یعنی بیننا زمون د ما بیننا پیغمبر علیہ السلام کو تو دیو جنا لوگوں پہ کہ نا اظہرکم یا ظہرکم یا ظہرانکم کو معنا د بینکم سره دا اظہر لفظ دا محمد ظاہر دے فابطا علینا پیغمبر علیہ السلام مستوال او تو منبانی نبی علیہ السلام دا ہے پیغمبر علیہ السلام مولد قرآن وخشینا من یرید ان یقطع دوننا ان یقطع جو برکت کی نبی علیہ السلام ته تکلیف باندې جو دشمن طرف نه تکلیف ورسیږي نبی علیہ السلام په خیر کې شي یا نبی علیہ السلام بنعوذ بالله قوت شي یا پیغمبر علیہ السلام ته تکلیف شي دوننا متجاوزا عنا وبعيدا منا زمن الذي متجاوز یا زمن دوننا بعيدا منا زمن الذي یا متجاوزا منا یا زمن اخواتا زمن الذي اخواتا زمن تجاوز کو پیغمبر اسلام رسول تکلیف ورسي دا ویر مستر پیدا شوا وفزعنا او منغ او ویرلو فزع دا ویلږي په معنا د چا د ویر سره ده فزع ویلږي علتل یو شی د پاره وفزعنا منغ او ویرلو فزع علتل د ویلږي فزع اهتمام ته ویلږي او فزع چې کوم دې فریاد ته ویلږي وقمنا منغ او ویرلو فقلت مذ اول من فزع اول هغه سره مفزع چې ما اهتمام دې کار وکړ ابو هريره وی اول هغه سره ما چې دې کار د پاروال سلام د اول هغه سره ما چې دا ویر اول کما باندې رااله او دا ځان اول څه کوي دا تحديد په نعمت په تور باندې وای چې ما باندې الله تمر احسان او تمر عظیم احسان چې د پیغمبر علیه السلام اهتمام د نبی اسلام د پاره حالت د پیغمبر علیہ السلام دا ویرا اول زما په دل کې رااله ما سره پیدا شو دا ویرا تصور د تحقیق په نعمت باندې وای فخرجت زقوت لما ابتغي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام دا چې لړولا حتا اتیت ذرا لمحایت یوماتا للانصار چلا انصار دفارو هغه انصار دفارو جدي حدیث دی حصے نه یو دا معلومه شو نو چې ناس د عالم د مفتی د خپل چا سره مرګورو سره چاغي طلب د فتوی کینو دی وجنه دا جایز ده چاغي طلب د فتوی کوي
نو دی به هغه ته فتوا ورکړي هغه به کلی په مسائل باندې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چاپیر ناز دي پیغمبر اسلام له تاسو نه کوي نبی اسلام ته جواب ورکړي دا مسله دا دویم د دې معلومه شته صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام حقوق د پیغمبر اسلام شفقت او اکرام د نبی صلی الله علیه وسلم څومره اهتمام کوي چې پیغمبر اسلام څخه تکلیف یې نشي نبی اسلام د مثبت وجود دی لږ وخت کې سلام نه با صحابه کرام څومره ویرلو ویر به باندې راغلا ویر دا به باندې راغلا یزو اته سورال محائتن یو باغتا للانصار د انصار د فارو انصار کې بنی نجار باغ کی تراغلا دیتا تراغلا او د دین دا معلومیږي یو اهتمام د ارباع په حق د منبوع کې بل دا معلومه شو چې انسان سره د بل چا ملکیت ته داخليږي بغیر د اذن نه دا جایز دی دا باطل نه ورته داخليږي اجازه نه د بل چا ملکیت کې تصرف کې دا غیر پر رضا اجازه باندې دا جایز دی کدا غیر رضا نه ویل دا جایز نه دی دا باغ نه ولې دا نه کې نشتا خریدي کول نور مسله کې نشته د چا باغ ته تصرف کې د چا ګټه تر نه ولې د چا کمرې تر نه ولې د چا کتابونو کې تصرف کې د چا خوراک کې تصرف کې راځي څنګه ډوډۍ دي یا نرمه اذا وجدت عالم تشرو دي په وخت انا کې یو خوري دا دا منځره خبرتي نه بلکې خوشاله کې دا چای دا روان او خبرتي نه روان یا کله ولاله بازار کې د ضرورت یو کار او یا کله په کوئی چا ده نه هو د ټولو کار استاد ښه او ملګری دا یا کله باندې په خواړه او منډه لا شبا دا د روان دا خپل باندې خبرتي نو بيدان روان هر شي درته مدافعات نه وته ولیکن هغه په دې باندې خبرتي ده نه ځکه به یاد درنه ودا باجو را لمباتا فدرتو به ما دوران اس پر باغ باندې چار چاپیر ابو هريره اوس ګرځي چار چاپیر ابو هريره اوس دا باغ خو هم دروازه لري د باغ دروازه وی کني دروازه خامه کوي خو دا هیبت باندې دومره و چې دروازې پیدا نه د نبی رسول الله سلام اهتمام دومره پیمانه پیغمبر اسلام حیبت دومره دې چې نبی اسلام تکلیف نشوي اوس باغ چار چاپیره ګرځي باغ ته دروازه شته په دروازې پیدا نه او یا دا چې کوم طرفونو ته دا وګرځیدل هغه طرفونو ته دروازه نه و دروازه په بل طرف یا ټول باغ نه چکر و او ته هیبت د وجه دروازه پیدا نه دا چې سره ودرې او زلزلہ دی باندې را نو هیبت د وجه دروازه پیر په دیوال دغه دا ولې دا د هیبت د وجه نه کني هغه دروازه به در کراته ووته نه وتی خوشو کې ورته چې دغه په دیوال ولګي دا د هیبت ګرامه دوران یو په دې بابا نه حل اجل بابا چې زمين ته کمالي د پارا دروازه حل اجل د معنا دار چې د پارا د مين ته کم دې د پارا دروازه می پیدا نه کړه د دهشت د وجه نه د هیبت یا دروازه می پیدا نه کړل کوم طرف ته وګورم دې طرف ته دروازه نه و دروازه بل طرف ته وا ضرور طرفونه وي یو طرف بل طرف وګور دروازه نشته خپل طرف جو ابو لرا طرف ته کار نشي نو فقدار بيع ناسا فيو لختيو يدخل في جوف حائط دان نوتو په هغه دی د باغ کې یو لختیو دی په باغ ته ورغلیو وربيع الجدول ربيع ستویل کی هغه جدول ستویل کی ربيع دا ویل کی چاته هغه ورکوټي هغه تا او جدول د پټي میرا بکول لپاره لوی واله ستویل کی دا ادراج دراوی له او ربيع چې کوم یو ورکوټي لکه ستویل کی جدول د پټي میرا بکول والا هغه لویا چې نو یاله ستویل کی لو یو پټواله وی او پټو ته ورغلی یاله ستویل کی فاحتفظتو نو مازان را ورکو ځان میرا جمع کو فاحتفظتو ځان می چې نو را ورکو ځان می چې نو هغه را ورکو نو دا وای پیدا ربيع یسن نو ته فی جو په حایت
فآغا لیر دچا کے دیوال کی من بیر خارجت دا آغا کوئینا خارجت دا صفت دی بیر دپارا دے آغا کوئی چاگا بہر دچانوا ددی باغنوا بہر ددانا یا من بیر خارجہو دا آغا کوئینا چاگا بہر و دچانا آغا زیکی و چاگا خارج و دچانا دا باغنا بہر یو کوئیوا آگے نیو لختی باغتن نو دیو او یا درین استعمال داره دا اضافت بیر شوی چاہتا خارجتا من بیر خارجتا دا آغا کوئی دا خارجت کرینا چه دا خارجت کری کوئیوا آغین یو لختی دی باغتا ورگلیو دی باغتا لختی چی جنو آغا ورگلیو دا دیو سرینو پدی بانی دا مشورو نو بحثا فلسو ما زان را انکو زان میرا ٹول کو یہ پارا چو پدی سوری کی پدی لختی کی زان ورده کما دیکھو ورکوٹیو سڑے کے زید رانا نظام میں اعظم کرا ٹول دی تو یہ پارا کی دوسری کی داخل شمول نظما او ځان پر دے تمام ورس کرا دی فاست فقط کما یحتفل الصالح ځان میں داخل اعظم کرا ٹول تو لکه څنګه چې دیدل پور کرن ودی د چت نیول د پارا دیدل ورکو کې کړې کوم او افغان بران نظام برابر کی چې کو تا کو سیوال دې ورکو درې کې دی لکه ځان برابر شي حیبت باندې بیا غوړي کې ځان برابر ولې دغه دا حرامي تعالی په دې دوه مخ کې او به د اثر په باندې تفصیل راځي هغه نه بعد تاسو ته کې سره د پیښ شاته چې دوه په کې مخ کې دوه شاته اذا څه شي پاتې شي چې نه پاتې او دوه شي او تری باندې او افانا وتا سره کوته کې او په هیبتي بیا خو وته نه شي تا ورته راځي چې دا برابر کوم بیا وته درې نو زه تاسو نه ځان ادم کو لکه دیدل چې ځان ادم کوي او چت نیول د پاره سړي ورننه وي تاسو نه ځان راوړم فدخلت نوذل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې نبی صلی الله علیه وسلم باندې ورننه وسلم فقال پیغمبر اسلام علیه ابو هريره نو نبی اسلام ابو هريره دا ابو هريره دمخ کې مبتدا او حرف استفهام محذوف دی دغه مخکې انت ابو هريره آیت ابو هريره دا استفهام دې لپاره شوی چې یاد ابو هريره نو نبی اسلام عبادت حلیل دغه باغ صحیح پیغمبر سلام ته سره روان دي او دا چې لږ شان درو پیژنده یا انت ابو هريره دغه استفهام کړ دا ابو هريره یا دا استفهام دا تعجب لپاره استفهام تعجب لپاره وشو انت ابو هريره تا ابو هريره یا ابو هريره د څه غراوړل څنګه څنګه راځي دا دې څنګه پیدا کړ زه خو دې نو مزه خدا نه پټه غلې و او د دې په دې کې پیدا کړ دا ابو هريره د معنا دا څنګه راوړل څنګه راځي نو چې دا خبر نبی اسلام کړه وقلت موت نعم او نعم او د ابو هريره ما نو دا خبره وکړه فقلت نعم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله پیغمبر د ابو هريره ما نو دلته دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او چې انت ابو هريره یو دې نعم او فقلت نعم ما ودې او ابو هريره ما نبی اسلام تمام چراغله ځکه ما چې ضبط نشي دا انتظار کې هغه کرام ټول کو وختي دا په دې قوت مالک نشي نامي باندې راځه چې برابر یا رسول الله قال في محمد ما شاء الله صح ولا قلت ما بالشرط بين أظهرنا وقمت فأبطأت علينا فخشينا من يرزلوا أنتم تتعدوننا شبخا بتاتر الذي متجاوزا عنا ففتحنا من ظهوره فكنت أول من فزعا فأتيت على هذا الحائط بابا فاحتفلت كما يحتفل الصالح وزان الله كرازم كراتو كرازم بجرش زام راكولي دقت الانقرار وهؤلاء نازل صحابه کرام وراء ایمان و استاد ایمان صحابه کرام ما خطر روان او فقال پیغمبر صلی الله علیه یا ابو هريره واعطاني عليه پیغمبر اسلام ما ته پانی راکړي واعطاني عليه پانی ما سره پیغمبر اسلام
دواړه باندې ورکړي چې دا علامه ده چې پیغمبر اسلام سره زما ملاقات شوی دی نه علي ورته ورکړل چې ورنه دا ول د دې وخت بل څه نه و یاد لري چې په دې وخت نبی اسلام باندې وحی راغله لکه موسی علیه السلام سره فخلا علیک انک بالوادي المقدس طوا په دې وخت نبی اسلام باندې وحی راغله باندې استلوی نوم بیا ورته ورکړي او درېم دا یا اشاره دې ته کوي ابو هريره ته چې ځان کې استقامت پیدا کوي ورکړه کېږي ما لکه څنګه چې دا نعلین مستقیمتين تحت الليل دا د فقون لند مستقیم برابرې ټول ورځ ګرځا او شپه ورځ ګرځا لیکن ګرځي دا منډه بچي وها لیکن دا نو چې ما څه مدد دیګا یا جانے وہ یار ما کو دې دې وي ته اسم نو مستقیم برابر وي معنا دی ابو هريره دغه څه بدن استقامت پیدا کړي نه علي شاته ځکه پني داوا کور کړی نو آقانی نبی السلام راغلی ما دنا علیه قال اذهب لا شبنا علی هاتين دغه دوار پني واحده دې په باندې لا شا الله قال اذهب دا لفظ قال به محمد لپاره طول کلام لپاره او بلدانه چې دلته یا ابا هريره سره صلی الله علیه دا په کلام د عرب کې دا ټول دا موجود دي بلکې قرآن کریم کې مناظره دي ځکه چې حدیث کې دا چرانه چې ټول لاغله نه نو دوی قال څه ضرورت موږ ګور قرآن کریم کې ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم مخکې لما جاءهم دې ګورو سبيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا هغه جاءهم مقرر یا قرآن کریم کې لا يعدكم انکم اذا متم وكنتم ترابا او عظاما انکم مخرجون او انکم بیا معاشره د پاره ټول کلام لپاره دا څه فائدې لپاره ټول کلام کې یو لفظ یاتېږي نو هغه تمام هغه نه دی ممنوع نه دی بلکې دا جایز دی ځکه دا قال اذهب بنا عليه هاتين فمن أغسل لقيت تدوتر مقامشة وراء هذا الحيث الذي هو أنه يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه سپدې کلمه توحید باندې د دې سره عقیده او یقین په باندې او نبی رسول الله والسلام د دې سره او د دې عقیده او یقین په باندې نو معنا دا ده څوک سره مخامشي اولا او دا کلمه کوي مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه نصير الجنه وتوكا جنت ور معنا دا چې څوک په دغه صفات باندې دا د اهل جنت نه دی څوک په دغه صفات باندې یعنی ابو هريره ته خدا علم نشته استقامت قلب دې په دې یقین څنګه نشته دا نه ابو هريره دا نشته معنا دا چې څوک په دغه صفات باندې وي دغه صفات وي ما غیر دې د چا د جنت ورکا د دې حدیث نو د اهل سنت والجماعت د علماء او عقیده معلومي جواز اعتقاد توحید دا فائدہ نه رسي کیږي او نو تک فائدہ نه رسي کیږي د اعتقاد بلکې اعتقاد او نو تک دواړه پرکار دي دواړه پرکار او مستيقنا بها قلبه دا قلب د تاکید لپاره نفي توهم د مجال تني استفهام کوم کې مگر په باندې کې یقین مقدر کړي بغیر د ځنه په اخري شي و اشاره دې سره چې د حقيقي معنا ته مراد نو قال ابو هريره نو فكان اول من تنهيت اول هغه چې ضرورت پر مخامخ هغه عمر رضی الله تعالی عنہ اول سره چې مخامخ د حضرت عمر فقال ما دان نالان یا پړې دي او تو ما په دې حاضر نالا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پړې دي پیغمبر اسلام په بعد دې بهما دې دې په دې په قرباني من لقيتو ته مخامخ شوا يشهد ذا لوي چې الله اله الا الله مستقل بها قلبه بشرته بالجنه دوه دې د جنت ورکوما او نو قال ابو هريره دا خبر نه عمر ته وکړه فضر بهو بيده وهل وکړو مرجانو پلاس باندې دې نسلیا زما دوړ استینو کومه دې ضربتن
فدان کې وهل باندې فقرت لکی ذکینه تزم پشابانی دا چې خبره مې وکړه نو هغه له وهلما او چې دې وهلما نو زه پشابانی چې نو هغه فقرت لکی ذکینه تزم پشابانی شابانی کینه تزم نو دا چې وهل فقال من ارجع يا ابا هريره نو واپس یا ابو هريره واپس لاړ یا ابو هريره نو تلاش واپس دا خبره مو دا چې څه واپس وځلتا یذيبو هلم بین سدیا د دوار سینو پچا کې پمالین دي سینو مالین کې دا هو او د کینه چې لیکي دي اس دانو د اسماء او دورنا او مستحب پدې کې لاره پدې کې نایا کې کبي اسماء کی جان کې استعمال د مجاز دی دا سے الفاظ استعمالي کی جگہ غرض سے معلومی تصریح خلقینا د ادب د وجنا د قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وحيل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هو استعمال شيء د مجاز شعر وكيف تاخذوه وقد افضى بعضكم الى بعض لو ذشي تاتبا لبعضا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن هو نبن جابت له شيء فاعتذروا النساء في المحيض کنایات استعمالي مجاز استعمالي صریح الفاظ استعمالي خو کله کله صریح الفاظ استعمالي په هغه صورت کې لپاره کې ځای د لفظ استعمال لپاره نفي د مجاز لپاره د اشتراک لپاره ځای د اشتراک لپاره نفي د مجاز لپاره صحاحت لفظ استعمالي لك الزاني هو الزاني راته استعمال نبی صلی الله علیه وسلم موعظ رضی الله عنه ته انتها وګور صراحت لفظ استعمال کړی اکبر شیطان ولو ذرات وګور صراحت لفظ استعمال شوی دی نو معنا دا نه کله چې نه مجاز لفظ استعمالي کله حقیقتا صراحت لفظ چې نه استعمالي او دا ابو هريره چې لفظ استعمال کړي دا د دې قبيله نه دی بل دا لفظ استعمال کړي اشاره دې سره چې کله په دې چاګي مجاز کوي معنا مجاز نه مراد نه دا نه ذو مستقيله سنن فقال ارجع يا ابو هريره واپس سوال لاله حضرت عمر بن عنه د نبی صلی الله علیه وسلم خلافت دی ویل او د ویلات دی واپس ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې لاشه حضرت عمر بن عنه ته واپس شه جواب دار چې حضرت عمر بن عنه منشانه فرمانی نو بلکې د سوخت لپاره مصلحت حاصلول معنا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم حاضر د خپل تجوید او تفسیر نبی اسلام ته حاضر شي پر تجوید پیغمبر اسلام ته پیش کی چې زماده پر تجوید دی ځکه حضرت عمر بن عنه دا مصلحت ګڼله په عدم بشارت کې دا زیر موقعا اراده دا وکړه چې دا خبره پیغمبر اسلام باندې پیش او اراده دا و چې ابو هريره نبی اسلام ته واپس لاړ شي دا څنګه کوي आवाज نبی اسلام ته دا څنګه چې ابو هريره بشارت صحابه ته وایي اراده داوا چې ابو هريره موافق شي نبی اسلام صلی الله علیه وسلم بشارت د دینه مخکې ورنګي او حضرت عمر بن نو لیدل چې ابو هريره بغیر د دې خبرې نه په بل طریقې باندې نه واپس توګه مجدار شاه مزه او دا په دې خبرو نه واپس چې نو واپس دي نو دا ضرب د وسیله ذریعہ د واپس کولو اوله کدا کار وسره نه واپس کیږي نه د نبی اسلام بشارت ورکړې پړې ورکړې زیره ناشې روان دي صحابه کرام ته وایي د حضرت عمر بن عنه مقصود دانو ته بنا سوال کې د ابو هريره او دا په ناروا نه مقصود حضرت عمر په دې باندې ضرب ابو هريره ته مقصود حضرت عمر دانه چې د نبی اسلام امر راځي د پیغمبر اسلام دا حکم واپس ځکه مقصود دا دی چې دم لاشر ابو هريره لاشر ډیره ورنګي او ابو هريره حضرت عمر جنا هو لیدل چې د دینه ما سوا په بل طریقې باندې نو واپس چې نو واپس کیږي نو ځکه دا کړیا وکیل د واپس واجب کومه سوچ وکړو ورجعت واپس میرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاجهشت بقاء
اجهدت بكاء. نو د دې حدیث نه قضیات رحمه الله وی دا معلومي چې حضرت عمر رضی الله عنه چې کوم فعل چې نبی صلی الله علیه وسلم واپس واله دا اعتراض نو پیغمبر اسلام نه رد امر بلکې دا دې لپاره وو حضرت عمر رضی الله عنه دا فرضا چې خبرې په دې بشارت نو ورکول دي چې مصلحت خبره دار چې داخل دا توکل موجود او زه په نبی رسول الله ته واپس شمه نبی رسول الله سلام ته دا خبره خپل عقل پیښ شو پیغمبر رسول الله سلام مدقل دې خپل عقل پیښ شو نبی رسول الله سلام کو منل نو دې حدیث نه معلومیږي یو امام وي او یو عالم وي یو مشر سره وي امام وي حکیم وي چې یو شی وویني او د دې بعض اتباع د دې تابعداران دغه خلاف کوي نو مناسب دا دی چې دا خپل خبره د تابع دي مضبوطه کړي لکه حضرت عمر رضی الله عنه تابع دي خپل خبره پیغمبر علیه السلام ته پیښ کړه چې ما دا راځه او په دې کې د مصلحت نیوي او پیغمبر اسلام دغه مصلحت خبره کوم نو دا وی فجحشت بكاء دې ته اوی رسیږي فجحشت دا معنا چې زه تیار شوم چاته جړاتا فجحشت او کې استعمالي چې زه کوی یو سره او دا هغه پر رنګ کې تغییر وشي او دا تیار شي جړاتا او ون جاړي یہ فجحشت بكاء زه جوړ شوم جړاتا پر جړاتا جوړ خالي مینه جوړ نور جړاتا جوړ او ورته بني عمر او تعبیر زمان روز عمر ور زمان کا عمر کے نام دارا وجدا الله عمر جمع على اثر دا زما رسول زمان روز زمان روز عمر جمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سچ شو بول اور زما کے لکی تو ہمارا احمد بالذي بعثني به كتابه چلے گئے ہوا فدانا بین سدی ضربت الناس وهلما خرجت لي في فشابان دين الزمان قال کہ ما تیرے واپس قال رسول الله یا عمر ما حملك على ما فعلت تشي باعث کړي پتا باندې په هغه کار باندې دا کوم کار وکړ دا دی وایو تړې دی نو به تیرے واپس دا وایي قال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي بأبي لا جار مجرور مطالب دے مختن پورے انت فقر بأبي یعنی تا کی یعنی ادا کړی شي جماعت او د خلاص په ذریعہ باندې تاسو یې ادا کړی شي جماعت او خلاص په ذریعہ باندې یعنی معنا دا چې مور او خلاص په تابع باندې قربان شي دې اشاره دې کړه چې ما دا کار کړی یا رسول الله منشد خلاف نافرمانی نه لګورا زما مور خلاص ځان قربان شي دا ما چې کوم کار کړی زما منشا نافرمانی نه ده مور کار ډول ځان قربانو ما زما یو مصلحت مقصد دی ابا عصابه ربنا عليك من لم يشهد ان لا اله الا الله مستقنا بها قلبه في يقين بلا اله الا الله بان الرجل بشره بالجنه توجه قال نعم قال هل تقول فلا تفعل يا رسول الله كار متوا اسم لا اله الا الله يقينا جنت فإني أخشى ذبيري ما أن يتكل الناس عليها خلق فامدی باندې توکل وکي اعتماد وکي لا اله الا الله او جنت پر بلاوی کې اعمال وکړي فخلهم نفرید دخل غلام او دالا مکور اخلاص کا يعملون داخل عملو کی فرید چې عمل کوي اعمال کوي عبادت کوي تدار ورته نه نبی په دې باندې اعتقاد وکي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام فرمایي فخلهم نبصرید نته چې فرید مخاو ته تفرید لري او تمور په پرې د داخل عمل وکي د دینه یو دا مسله معلومه چې ایمان چې کوم انسان ته نجات ورکړي د کورنا نامې اعتقاد له تقوا او بل دا مسله معلومه شو چې بعض علوم یو مصلحت د وجنه یو فساد د وجنه ساتل دي بعض علوم هغه د مصلحت د وجنه ته نبی داخل وته نه بیان پټ د فساد د وجنه خلکو ته نه بیان دا بل دا معلومه شو چې وسړی ته داوي چې مور پلان تعالی قربان شي
دا ویل دا جاری او دا دا حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته ویلي بل دا معلومه شو چې کله یو حاکم یا یو عالم یو چاته دیږي دی یو ځای ورکول لپاره نو باندې دا هغه یو علامه او نه خولي چې دا د دې علامه او نه خدای دلیل دی په دې باندې دا رښتینی دی هغه حکم دی دا فرمان دی او هغه راځي د نبی صلی الله علیه وسلم او هريره ته هغه دواړه پني پیغمبر علیه السلام هغه ورته وبه قال حدثني عبد بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتاده قال حدثنا عن الزهري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام امام مسلم دلته معاذ بن جبل واقع دی حالانکه د امام مسلم خپل صحیح هغه دانل امام مسلم د هر معاذ واقعات دوباره راو د دې خپل صحیح دانل چې یو مضمون دوباره نه راو دغه اختصار مقصود نو دا یو د غرو یو د کې جمع کوي نو دوباره راوړي نه انت جمع کړو د بیا راو دلته شاید دې طرف ته اشاره مقصود ده چې حضرت عمر بن نور آیا د نبی صلی الله علیه وسلم موافق و تدبیر سره چې حضرت عمر بن نور آیا او د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا ډول موافق سره نافرمانی مقصود نه د حضرت عمر رضی الله عنه ذکر پیغمبر علیه السلام هم دارایا د ابو د حضرت عمر رضی الله عنه د اخیم ده أن النبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ولا يحدث قال يا معاذ قال لك رسول الله قال يا معاذ قال لك رسول الله قال يا معاذ قال لك رسول الله قال اسمع من عبد الله أن لا اله الا الله محمد عبده ورسوله قال يا رسول الله لا ترى نبی اسلام ورته اذا يستثيروا دي وقت وتوکلوا دي اعتماد ہوتی اعمال ہوتی دیر مور ہر عمر کے نور ہیں دا وجہ دیر مور تو پیغمبر اسلام معاذ کو دیر مور کوا یا تراول اشارہ دې کې چې معاذ رضی الله عنه او د نبی اسلام دا راي دواړه یو فاخبر بها خبرت بجمان معاذ عند موته ووقت مرګ تقسما لپاره اجتناب او ځان ساتلو د ګنانا تعصب دا څه ته ویل دي چې سړی باندې سره د اسم او د ګنانا دی باندې وځي تحرج ازاله د حرکت ته ویل دي تحانس ازاله د حن ته ویل دي معنا دا ده چې دې چې نو علم ساتلو بیا دا معاذ بن انور د په کې دونه لري دی ویل چې څنګه شمدا به ختم شي دا ویل چې په ایمان د علم کې نه شمه او زبد هغه خلق کو جمع کړي نشما چې هغه باندې امتثال د امر د نبی صلی الله علیه وسلم دې کړې په تبدیل او سنت د پیغمبر اسلام کې زبد ګناهګار شما نو احتیاط یو ته نو به خبره ورته چې پیغمبر اسلام دا حدیث بیان کو څه د پاره د وجه نبی د ګنانا وجه دی ګنانا چې ګناهګار نشما په دې باندې او پیغمبر اسلام د اثبات نه منې کړي نو چې دا نه تحریمی ده جا چاته بیانوا دا مقصود نو چې دا نه تحریمی ده او جا چاته بیان نشو دا بیانوا چې حرام ده او قاضي عیاض رحمه الله او نبی صلی الله علیه وسلم مقصود دلته د نبی صلی الله علیه وسلم هغه نه نو بلکې مقصود دا چې دا بشارت دا زیر ورکول چاته خلق تا دا چې یې تو ورکه نو خلق بدا سوي توکل په وکیل اعمال او فریدی دا اعمال او فریدی چې فریدی نو په دغه وخت مصلحت دې چې خلق د ډیره دامو عمرو بن صلاح رحمه الله وینا نبی رسول الله باندې تبشیر عام عام دې مو او کته دا خاص خلق دا خبره مثال ووري نو هغه ته خواص د دې خبره کې نو دا پروا نه لري ځکه تبشیر عام کې دا ویره ده دا خبره ووري هغه باندې نا خبره خلوي جاهلان نه کوئی خلوي هغه توکل باندې باندې اعتماد او باندې باندې اعمال وکړي او هغه کسان چې خواص وي هغه په دې باندې خبر وي نو هغه ته تدبیر او تغیر وکړي نه اهل معرفت په دې باندې تکي نه کوي نو هغه تجایز دي معاذ رضی الله خبر ورته نو په تکه تلفیمان چې خواص او خبر ورته نه عوام ته او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ البته پیغمبر علیہ السلام وی بشارت ورکا
معاذ رضی الله عنه کی بشارت مو ورکا دا تغییر د اجتهاد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے دا نبی علیہ السلام اجتهاد کړو او اجتهاد د پیغمبر اسلام دا جائز دی بلکې اجتهاد د نبی علیہ السلام دا واقع دی په دې محققین علماء باندې جو دې کوي چې دی اور بل دې کوي معاذ رضی الله عنه په حدیث کې دی مو ورته ابو هريره حدیث کې دی ورکا دا تغییر د اجتهاد د نبی علیہ السلام دیو جن بعض علماء وی چې نبی علیہ السلام لپاره اجتهاد دا جائز دی او امور دینیو کې نبی علیہ السلام ته وحی راتلا وحی اغراتلا نو او فاتح دین ما سوا نبی علیہ السلام اجتهاد دا جائز دی او امور دینیو کې په دې باندې اجتهاد او واقع شوی هم د نبی علیہ السلام نه اجتهاد او په امور دینیو کې اکثر علما وایي چې اجتهاد د نبی صلی الله علیه وسلم دا چاته دي چې نبی صلی الله علیه وسلم سوا د بل چا لپاره اجتهاد جائز په امور دینیو کې نبی صلی الله علیه وسلم لپاره کوي او باندې علما وایي نه اجتهاد نبی صلی الله علیه وسلم په امور دینیو کې جائز نه دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم قدرت په یقین باندې اجتهاد د ضرورت نه د نبی صلی الله علیه وسلم وحی راتلل او بعض دوی نه اجتهاد د نبی صلی الله علیه وسلم په جمهور وغیرہ کې جائز او بعض خلک توقف کړي او جمهور علما و چې نه اجتهاد دا جائز دی د نبی صلی الله علیه وسلم بیا واقع شوی کړي دا واقع شوی اکثر وی اجتهاد جائز دی د نبی صلی الله علیه وسلم او واقع شوی هم نو اکثر علما قول په جواز باندې کوي او وقوف باندې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا خطا شوی دې سره خطا شوی پیغمبر اسلام محققین علماء وی نا نبی صلی الله علیه وسلم اکثر علماء دا وی چې دا خطا شوی دی په اجتهاد او په خطا باندې نبی صلی الله علیه وسلم برقرار پاتې شوی دی په خلاف غیر نبی صلی الله علیه وسلم نه چې په اجتهاد کې غلطي راشي په خپل غلطي باندې برقرار پاتې کیږي پیغمبر اسلام په اجتهاد کې راځي ویلي نو الله تبارک وتعالى تنبیه خبردار صاحب باندې پاتې شوی نه دی پیغمبر اسلام نو نبی اسلام دا تفصیل اجتهاد چې یو دې په بشارت ورکو بل دې کوئی بشارت مو ورکوا دا تعارض د ذات په حدیث کې نه وایي وبه قال حدثنا شيبان بن عبد قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا سعيد عن انس بن مالك قال حدثني محمود بن ربيعة عن مالك بن انس قال حدثني محمود بن ربيعة رضي الله عنه قال مالك بن انس نو قال اتى محمود بن قدمت المدينة المدينة منورة قال لما فلقيت مقام سلطان اسبان قرا فقلت موطن حديث بلغني ما في حديث الذي عن تركانا نو جو حدیث تا سره نما سره غلې په دې سند کې یو دار چې درې صحابه دي باز نروي انس رضی الله عنه صحابي دي محمود صحابي دي عثمان صحابي دي او دویم بارکی دا چې دا روایت د اکابر د اصحابونو ځکه انس رضی الله عنه اکبر سنن د محمود نام علما او مرتبه او سنن نو بیا دا په روایت کوي هغه نه روایت کوي او کته چې تاسو وروسته په روایت کې راځي انس رضی الله عنه فرمایي هغه وی انس حدثني عثمان بن مالك قلت حدثني محمود اصل حدثني عثمان بن مالك ما حديث عثمان بن مالك محمود واسطه من ذکر شویلا دوه حدیثونه په ما بین کې دي په ما بین خلاف دلته محمود واسطه ذکر ذاته نشته موږ جواب کوو کنه سره دینه هو اول روایت کول د محمود نه د عثمان هغه نو څه انس رضی الله عنه عثمان دواړه جمع شي نو بیا ډایرک انس رضی الله عنه کې عثمان نه بنت محمود واسطه دا نو بیا قال اصابني بصري بعض شيء ثاني حدیث ما ترسل قال عثمان بن اصابني الجماعه في بصري زمان په نظر کې د بعض شيء بلکې راځي چې زمان په نظر ټولواله بعض شيء نه مراد د مسعود د فکر دی ټولواله نه معنا دادا چې زمان په نظر کې نظر نه کمزور شي یا ډیر نظر زمان سره لیو ډیر نظر سره لیو او چې بل ورته راځي چې زمان سره ګورم شي نو معنا دا چې قریب ګورم دې ضرورت قریب
وړاندې درته ماسته کې دي اصحاب باندې چې دې بعد شي نظر نه کمزور شي یا ډیر نظر نه دې ولک پاتې منافات چې یو دې کو واجب او بل دې بعد شي ځکه د موالي معنا دار چې قریب وړاندې درته وړاندې شي نه دي دې وړاندې شي فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني محب التقوى ما انت في ما تري تصلي في منزل ما قول کی فاتخذه مصلى ذو لتبديل رضي دمان دا به چې زمان کو کوي تو دې کې الله تبارک قال عباد البات النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ما شاء الله من اصحابه هغه چې الله په صحابه کرام نبی اسلام راغله صحابه کرام راغله فدخل پیغمبر اسلام داخل شو یصلی نبی اسلام پر منزل جماعت کو کی واصحاب صحابه کرام يتحدثون بينهم او دې خبره کوله خپل مابین کې خپل مابین کې دې خبره کوله نو په خبرو کې دې منافقین ذکر کولا د منافقین افعال قبیحه ذکر کولا د دې چې دې نو تاسو دې ذکر کولا د منافقان فواید یاد ثم اسند بنسبت وقرب مذالک پټوال دې خبرو وکبره او پټوال دې خبرو الى مالک میں کومتا نو هغه ته نسبت وکړو مالک میں کوم د انصاری نو یکه علماء اختلاف چې په پک حاضر دي کنه او په دې کې اختلاف نشي چې بل اختلاف حاضر دي دې نه ماشوات څومره جنگونه دي هغه ټول کې ده دا صحابي ماغي ته دې نسبت کو دا مناسب نو لیکن نو دې دا مؤمن صحابي کو دې دا نسبت کو مالک نه کو نو قال داعي باندې وذو انه لا الذي يوصل اليه الاسلام دعاء الشرمان وحدث حلال وتذيق قال الذي هو الباب شر دې مالک ته ورته شر شرورتي کې ذکر کوله نو دا ذکر کیاو د دې وجه نه صحابي دي او تقریر هغه دې ایمان باندې بل ویل چې دې ایمان باندې دا نفاق نه کوي او دا صحیح مؤمن صحابي دي ایمان ظاهر او باطن کې مشترک باطن او ظاهر واحد هغه روایت امام بخاری ذکر کړی الا تراه قال انه لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله نبی اسلام وی دا څه پته چې لا اله الا الله مقصود دې الله رسول ہمارے بھی يبتغي بها وجه الله یہ کی اشارہ دي چې ذکر نه وي په سره کې تصدیق موجود او ظاهر لا اله الا الله نو معنا دا چې دا کامل دې حدیث سلام معلومه شو چې حالات د منافقانو دغه تمنی کول راځي چې کوم خلق منافقان یا د نفاق او د شقاق او اصل دي دغه باندې دعا کول تمنا د حالات او دا وخت دی باندې څو مصیبت راشي تکلیف باندې چې دې حالات دې تباش دا چاهي د دې مقصد هم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم اخلاصي هغه په شر دعا کوي باندې داوی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه يشهد ان لا اله الا الله وانت رسول الله قالوا انه يقول ذلك وما هو في قلبه ذلك الاسلام لیکن من کوی چې امام بخاری دې نقل کړی دی هغه نه معلومیږي چې دا خبره په درې کې شته په درې کې دا خبره موجوده او الله رضا لپاره دا کلمه او په درې کې نه په درې کې دا موجوده ده قال لا يشهد احد في امر السلام فرمائے گواہی نصیب کر ان لا اله الا الله وان رسول الله فيدخل النار تقول داخلي او تطعمه او ياقوس في دير ربور تطعمه النار سوال لاره چې ظاهر دي بشارت کو منافقین داخل جو کرے لا اله الا الله وای لا اله الا الله وان رسول الله دا ورنه محفوظي او دا جنت داخل بیا منافقان پر حالانکه قران کریم کې په احادیثو کې تصریح په کفر د منافقان نو موږ اصل کې د اختصار راوي کړل امام مسلم په کتاب الصلات کې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ذکر کړی
د مالک بن دوخم امام بخاری په باندې تصریح کړی چې پیغمبر اسلام ویل قال لا اله الا الله یرید بذلک اراده پدې سره الله تعالی رضا مقصد امام بخاری تصریح کړی دا د الله رضا د پاره معنا زړه کې دي ایمان موجود دی جواز په خپل باندې نه وي دلته مشتر په خپل باندې جواز نه وي نه په خپل کې دا خبره شته جواز په خپل نه ده هغه په دې باندې ځان چې دروي اختصار راغلی قال انا سيف اعجبني هذا الحديث ما تريخه لكن لا حديث فقلت لابني ذوي من اكتبه نولك فكتبه اخي داولك وفي قال حدثنا ابو بكر بن نافع العربي قال حدثنا بن قال حدثنا قال حدثنا ثابت عن انس قال حدثني هشام بن مالك رضي الله عنه عمر استانس پردینانو ما تحدثني عثمان بن مالك دارك محمود واسطه په بحثه ولدا لا جوړ نه على تفصیل ځکه دلته آل داجنو روایت په واسطه باندې کوي او دلته به ځان ملاقات شي انس پردینانو سما د اغانا اورېدل د ایمان نه دارک روایت اورېدل نو دارک روایت وایا انما عاميه الثلاثه چې ما په بصر کې شي عاميه معنا قریب ما تریو والدا دا معنا نه چې څه شي وایا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت لبدر فجاء معنا من الكلام تعالى فقلت لبدر خطبه تما د بار د جماعت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم راوي وجاء قومه صحابه کرام راغلو هغه مستدار د دې حدیث سلام علیه یو تبرک احسان صادقین نبی اسلام ما خطبه کی دنیا کې دا ما د بار او بل دې اشاره شو زیارت د فضلاء او کبرا او علماء د هغه اتباع چې دې ته اشاره او بل دې حدیث معلومی چې ادنا سره د اعلی سرینه یو مصلحت لپاره هغه تعال کول شي استدعاء کول شي طلب کول شي او دې د کار لپاره دې مصلحت لپاره او بل نبی رسول الله سلام د زمونږ په ځوانه کار کوي ورته موږ دا ځوانه کار یا څلور راځي نه دینه باندې چې سره موږ دا له خواته نو خبرې کوي نو خبرې کول دا ځای او په هغه صورت کې چې دا موږ کوو ضرورنا په دې خبرو کې مسؤلیت دي نه نبی رسول الله موږ کې صحابه کرام ته نشافه خبرې کوي ځکه نبی رسول الله ته ورته خبرو سره څنګه جوړېدل ځکه دا خبرې کول بل دا معلومه شو چې د چا دې دلال امامت حقدار صاحب البيت هغه به امام او که هغه امام نشي ته امامت کې ساتھ اجازه کی د امامت دا چاهي امامت دا چاهي او بل دا معلومه شو چې چا شکوي او هغه سړي نو دیو جنا د شک د وجنا هغه څه خبره نه کې دا نه بدنام شته نبی د اسلام او چې خبره وکړه او سید مسلمان له ونه کېږي او بل معلومه شو کتابت د حدیث علوم شرعیه لیکل انس رضی الله عنه موضوع کوي کولی کا بیا هغه کولی کله جائز نه ورته دا مستحب اول ابتداء نه نشي او هغه نه بعد اوس کې د اجازه دا نه په هغه وخت کې وا نبی اسلام مقصود دو خلبا د کتابت د کل باندې اکتفا وکي تفریق دو کی په حفظ او بیان واجب ذکر نبی اسلام هغه معنا یا د دیو جنما راغلی وا چې اختلاف د قران کریم امدارن د احادیث دې په ماده اختلاف هغه مو نبی اسلام اجازه ده او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دلته ورغه نو شروع اهم پر اهم باندې و دا ایمان بلانو چې دعوت ورکړي پیغمبر اسلام دې مونږ او مسلمان رضی الله عنها التجنو هغه زیارت لپاره دي اول شروع په قرآن باندې هغه وجدارا د ایمان رضی الله عنه په حدیث کې مهم د موږ د کامل لپاره دعوت ورکړي او مسلمان رضی الله عنها په حقیقت کې هغه دعوت عام لپاره ورکړي نو عام مهم ورته ورکړي هم دې لپاره تاسو سره دعوت درکې چې راشه د برکت لپاره موږ کا برکت لپاره چې نه یا څه هغه مقصود او یو سره دعوت درکې چې دعوت سره شروعي وکړه
تاسو نه چې روټي څه دیږي او د پودري کې سره تفریح نه کوي او نیمه ګنټه لګیا مونږ نه ورته پورا دغه حالت مهم شي د مسلمان هغه پورا او بل دا معلومه شو چې امام عالم مشر کبرا او فضلا غیبا د خپل کته خلکو د زیارت او ضیافت لپاره هغه ورته د دې تاګیداري کوي د خپل مغرورو د خپل شاګردانو چې دعوت ورکړي هغه دعوت نه ورکړي او همدارنګه دې د هغه زیارت لپاره و چې محمد قریشي دا ورته د ضیافت په هغه لپاره هم دعوت نبی رسول الله سلام ذکر عثمان رضی الله عنه صدق پیغمبر اسلام ورته وتقيب غير جو سره رجل من مدتين سره غيره هغه ته مالک من دوبه شي یا څو مې کېدلا ثم ذكر بيد کې پشان حدیث سليمان بن مغيرة هغه پشان حدیث دا ذکر شي مولا